أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة نحل شروع ده. إن إبراهيم يقينا إبراهيم عليه السلام كان أمة منا إماما إمام قدوة في الدين دين کی خلق ورپسی اقتدا کیا دلتا امت منا دا امام ده اماما امامو قانتا منا مطيعا چه تابدارو لله خاص اللہ لرا تابدارو حنیفا منا ہمیشہ میلان کون کے او دا باطل حق تا حنیف منا ہمیشہ میلان کون کے دا باطل حق تا و باطل بے پر خود الحق بے ٹنگولو یو حنف دے بل جنف جنف ویلے کیگی چه ہمیشہ میلان کئی دا حق نا باطل تا او حنف چه ہمیشہ میلان کئی دا باطل نا حق تا ابراہیم علیہ السلام حنیف وہ چه ہمیشہ بے میلان کولو دا باطل نا حق تا حق بے ٹنگولو مستقیما علی دین الاسلام مستقیم پا دین اسلام باندے ولم یکونو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانونا لکه چې قریشو ګمان کولو مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو پاغي باندې رد شو ولم یکونو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو درې صفات بیان شو قانتا لله حنیف ولم یکن من المشرکین شاکرا شکر گزارو کانا شاکرا و شاکرا لانعمه شکر بیادا کولو په نعمتونو د باری تعالی لانعمه په نعمتونو د باری تعالی اجتباه غور کړو دلرا ابراهیم علیہ السلام لرا الله تبارک وتعالى وهداه ثابت پرخو الى صراط مستقیم منا على صراط مستقیم پلارا نیغه باندې ثابت پرخو رب کریم فرمایي واتیناه ور کړو موږ د ابراهیم علیہ السلام لرا فی الدنیا په دنیا کې حسنه منا حسنه خېګړه یعنی اولادن ابرارن اولاد نیکان علی الکبر پا بڑاولے کی اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام یا منا حسنا الثناء الحسن خست سنا د خلقو پا جب کی مونگ د صفت آچولے دے طولی صفت کی د ابراہیم علیہ السلام یا منا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا مراد دا حسنے دے امد انبیاء پلارو دا ابراہیم علیہ السلام یا مراد دا حسنین دا دے چے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکا گرزے دلیو وَإِنَّهُ یقینا دا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت پا آخرت کی لمن الصالحین اے مع الصالحین سرد الصالحین و انبیاء بی اچھتو مقاماتو کی بی فی الجنت پا جنت کی ثم بیاوحینا وحی اکرمونگا یعنی امر اکرمونگا الیکا تاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی خبر باندې امر کوم ان اتبع دا چې تابعداري وکړه ملت ابراهیم ملت د ابراهیم علیه السلام ملت تګلار عقیدوي ته ویل کیږي او مذهب تګلار عملی دا عرفنا نو ابن عمر سے وای چې امر به اتباعه امر کړو مون پیغمبر علیه السلام ته په اتباع د ابراهیم علیه السلام فی مناسک الحج په طریقو د حج کې لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام خود له واغسی پدې کې اتباع یا من امر کړو مون په اتباع د ابراهیم علیه السلام چې یعنی څنګه چې ابراهیم علیه السلام د بوتانو نه بیزار شو ټول مات کړو دغه ستم هم بیزاری ښکارا کړه د بوتانو نه حنیفه پالکون د دې کې همیشه میلان کوونکو د باطل نه حق تا وما كان نو ابراهيم عليه السلام من المشركين د مشرکانونا انما یقینا خبردار جعل غرزول شو السبت ورز د خالی دا د خالی ورز پدی باندې مونږ دا د خالی ورز اخکار ولې منکړو زکه چې د جمعې بیزتی کړو په حدیث مرفوع کې راځي چې عیسایانو يهوديانو او ټولو مسلمانانو ته د جمعه ور کړی شو چې د دې عزت وکړي نو دی بیا په دې کې اختلاف وکړو په جمعه کې يهوديانو نو دې ته د خالی ورځ ور کړی شو زور نه ور کړی شو چې خالی ورځ شو بس په دې کې اخکار تاسو باندې منش او عیسایانو ته اتوار ور کړی شو او زموږ امت ته د جمعې ورځ تعظیم ده نو عیسایانو اتوار ته وګرځولو او دی خالی ورځ ته واړل نو زجرن ورته ویل شو چې تاسو
په دغه ورځ باندې به ښکار نه کوئ په دغه ورځ باندې به ښکار نه کوئ په حدیثو مرفوعو کې راځي چې ټولو ته دغه جمعې ورځې تعظیم و خو دی په دې کې بیا اختلاف وکړو رب کریم فرمایي انما یقینا خبره دا دی جعل معنا چې ګرځول شي دلته بیا په معنا دا فرض جعل معنا فرض علیهم فرض کړی شوی په دې باندې السبت معنا تعظیم السبت تعظیم د خالی ورځې چا باندې فرض شوی علی الذین په کسانو اختلافو چې دی اختلاف کړو فيه پدې کې یعنی فی یوم الجمعه په ورځ د جمعه کې چې اختلاف کړو دا راجح کول دی وان ربک یقینا نفستا چې دی لا يحكم خامخا به فیصله کوي بینهم په منځ د دې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما پاغه سکه کانو چې دی یهود فيه پاغه کې اختلافونه دی اختلاف کولو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعو دعوت چلوا الى سبیل ربک لار در خپل لرا یعنی الى دین ربک دین در خپل لرا دعوت چلوا پس باندې بالحکمت په حکمت سره دعوت چلوا ابن عباس سے وی بالفقه په پویا باندې یعنی چې خپ پوی بیا دعوت چلوا یا بالقرآن په قرآن سره بعض مفسرین وی دعوت چلوا والموعظة الحسنه خکلی وعسره خکلی نصیحت مواعظ قرآنیه یا مانا دا چې غیر فظن سغجب مچلیگا نرم چلیگا دی سره امام قرطبی رحمه الله ویا دا منسوخ نه دی حاله چې دا په باره د مسلمانانو کې هغه چې ګناهګاران دي د هغې ته دعوت ورکوئ نو ډیر نرم به چلیږي یا سخت دعوت به نه ورکوئ او که د کافرانو باره کې شي وی منسوخه بالقتال فی حق الکافرین بیا منسوخ دی نو رب کریم فرمایي چې دعوت ورکوه والموعظة الحسنه ښکلي واسره یا مقشناس په مقشناسې سره موقع ته ګوره هر ځای کې دعوت مه ورکوه سینه چې یو انسان لګیایي کاروبار کې او ته ورته نیغ کېږي نه مقشناس جوړ شه وجادلهم او جګړې کوه دې سره یعنی مناظره کوه دې سره بالتي په هغه طریقه بالتي معنا بالطریقه التي په هغه طریقه باندې هي احسن چې هغه ډېر ښکلې وي ښکلې طریقه باندې خبرې کوه ان ربک یقینا رفستا چې دی هو دا رفستا عالم علم لري بمن پا چا باندې ضل چې گمراه شوی دی عن سبیله د لارې د الله نه په هغې باندې علم لري وهو د الله تبارک وتعالی عالم علم لري بالمهتدین په هدایت موندونکي څوک په هدایت دي هغې باندې علم لري چې څوک هدایت موندونکي دی بس ته دعوت ورکوه چې بیا داسې دي ونه وایي چې موږ ته څوک نه راغلی دعوت دپاره انما علیک البلاغ بس پتا باندې تبلیغ دی و دعوه او دعوت دی بس هدایت د باری تعالی په قدرت کې دی وان عاقبتم کله چې سزا ورکوي چاله را فعاقبو پس سزا ورکوي بمثل ما په مثل دا هغه عوقبتم چې سزا درکړې شوي تاسو ته دا آیت کله نازل شو په احد کې چې کله حمزه صاحب دی شهید کو دی کافرانو دا اندامونه ورته ټوټه کړل مخ مبارک ورته خراب کړو دا زړه یې تینه ویستی و غوږونه یې تینه پرې کړی و پوزه یې تینه پرې کړی و دارنګې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه د هغې نه هم غوږونه پرې کړي و مسله کړي وو صحابه کرام ډېر زیات غوسه و سخت غوسه و حتی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وویل که دا غلط طریقه بیا نه پاتې کېدی زمانه بعد ما به تاسو هم دغسې پرېښي ویه یو په ځنګل کې د قیامت په ورځ به تاسو د مارغانو ججورونه راپورته شوي ویه نو سخت غوسه و وی که وس مې وشو ستاسو په شانتې به اویا کافران مردار کم او مسلبه کم نو آیت نازل شو وإن عاقبتم که چرې سزا ورکوئ تاسو یعنی اکثر مفسرین ویه که دا ستا مړی چا بده نمونه کړه مسله کړه فعاقبو پس بده نمونه کړه یعنی سزا ورکوئ بمثل ما په مثل دغه عوقبتم چې ستاسو مړی مسله کړی و بده نمونه کړی و هغسې سزا ورکوئ
ولئن صبرتم او کچره صبر وکړو تاسو د مسلینا یعنی مسلمون کړه صبر وکړه عفوتم عفو مو کړه له دا صبر ستاسو چې د خیرون ډیر غوره دی للصابرین د پاره د صابرینو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل بل نصبر مون صبر کوو محبوب بیا د صابرینو لار اختیار کا د دې مړی مسله نکړل لا خلق من کول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې مسله نه کوي د خلکو د کافرانو د مړی چې دا به بد نمونه کوي نه بعضی وی زاد المصیر دو قول ذکر کیدلته دا یو قول راخلی چې دا آیت منسوخ دی په حجۃ الوداع کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مسلین منع کړی دا چې د کافرانو د مړی بد نمونه کوي دا شکلونه ورته ما خرابوي کستا شهید څوک خراب کی دا مخ ورته وران کی بیزتیو کې ته نه بیزتی نه کې د کافر د مړی ځکه چې دین یو چوکاټ لري شریعت لري شریعت کې منع شوی ته حتی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هر خطبه کې د مسلین منع کړی دا چې دا مړی به نه خرابوي شکل به ورته نه خرابوي د مدینه منورې ته څه کسان راغی ایمان یې راوړی دا هغوی بیا بیماران شو چې کله بیماران شو نبی اکرم صلی الله علیه دا خېټې وپړسېدې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوان ورکه او یو راعي ورته ورکه شپونکې زی لاړ شي او دا راعي به د دې خدمت کوي د دې پیس کوي او د دې میتیازي دا ستاسو دپاره به شفا وي نو هغوی دا شپونکې ووجلو دا اوښانې ترې نه بوتله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ورپسې ولېږل راولی چې رایه وسته نو دینه سترګې وویستې نو سخت خراب یې لکه څنګه چې هغې سره یې کړي وو خو هغې نه بعد بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هره خطبه کې منع کړې ده د مسلې نه بعضې مفسرین وایي چې دا منسوخ دی او ناسخ ورته دا آیت دی واصبر صبر کوه دغه آیت واصبر صبر کوه په تکالیفو باندې وما صبرک نه دی صبر ستا الا بالله مگر په الله باندې دی یعنې بمعونة الله امداد د الله دی او توفیقه په توفیق باندې دی ولا تحزن مخف کېږه علیهم په دې باندې یعنی علی قتل احد احد کې چې کوم شهیدان شي په دې باندې مخف کېږه فانهم صاروا الى رحمت الله دی ګرځېدلي دي رحمت د الله تبارک وتعالى ته په دې خفګان مکو په دې شهیدانو باندې ولا تکو مکیږه تو فی ضیق په تنګۍ کې یعنې زړه مه تنګوه مما د هغه څه نه یمکرونه چې د کوم مکر او فریب جوړوي دا کافران ابن زید صاحب وایي چې دا آیت هم منسوخ دی ابن زید صاحب وایي چې هي منسوخه بالقتال دا منسوخ دی واصبر وما صبرک په قتال سره خو وجمهور الناس جمهور علما وایي چې على انها محکمه دا محکم دی منسوخ نه دی د آیت اصبر بالعفو صبر کوه په عفو باندې بدله ما اخلم صبر کوه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى مع الذين کسانو سره دی اتقوا چې ځانې ساتلی دی د کفر او شرک نه متقیانو سره دی الله والذین من مع الذین کسانو سره دی هم چې دی محسنون نیکوکار دی نیکوکارو سره دی